هغه قرآن مجید ما چې ته مې په وړوکوالي کې د موره جدا کړی هغه قرآن مجید ما چې ستا استاذ به په 3 بجې راپاڅېد او ته به یې پاسولې هغه قرآن مجید ما چې خلکو به سار چابۍ ته کتل زمیندارۍ ته به یې کتل دوکاندارۍ ته تا به زما مخ ته کتل هغه قرآن مجید ما چې تا به د شپې د له خوب درغی ما به د خپله سینه غوړولې وه تا به زما په سینه کې مخ کېښود هغه قرآن مجید ما چې سبق به دې نو یاد کړی او د قاریانو خو وال مشهور دي او چې قاریان وال وکړي نو دا خلک بیا راپاسي بیا د هغوی کمیس د دې په ټولو وباسي وایي دا د قاري صاحب ظالم والی دی دې قاري صاحب چې ستا د زوی دپاره په لاهور کې چنده کوله هغې وخت کې دې پټو ولې نه وباسو دې قاري صاحب چې ستا د بچې دپاره د اوړي د ژمي غم کو په هغې وخت کې دې ولې پټو نه وباسو مه کوئ نو خان هغه والا تخبیه والا و نون خوړ والا و مه کوئ مه کوئ الله ته به مونږ هم یو ورځ ګیله وکړو ګورئ مه کوئ داسې زمونږ هم زړه دی خفه به شو چېرته هغه قرآن مجید ما چې قاري صاحب به ووالي نو ستا لاسونو باندې به تغمې ولګېدې تا به دیوال ته مخ کو غټې غټې اوښکې به دې رالي او مور به درته یاده شوه او هلته به دې مور چېرته په دسترخوان کېناسته د خپلو خویندو وروڼو سره او چرګ به یې پخ کړی و د مزې به ډوډۍ پرته وه مور به دې زړه کې ته یاد شوې زړه زړه کې به یې ژړل سترګو باندې به یې اوښکې نه شوې راتلې نو پا بسېده نو زنانه به ورته رالې ابی تاله سي جلو شو بس بچو تاسو ډوډۍ خورئ زما ړنده کېږي ډوډۍ د دې پړه کې به یو ارمان و کاش چې زما بچی نن وې مدرسې نه نن چوټي وې چې ما پې خپله برخه ډوډۍ خورولې زه د هغې قرآن یم چې تا سره مې دا معامله بیا چې ته کله لوی شي او تا فیسبوک راواغست ستا د استاذ خلاف ستا ماماګانو ستا د تره زامنو ستا کلیوالو په فیسبوک کې کنځلې کولې نو ستا ړه بس ژړل چې ګوره زما د ماما زوی ما ته هم نه ګوري چې زما د استاد ما سره څه کوي او دی ورسره څه کوي او حکومت به هم ستا استاذ ته کنځلې کولې شهیدان کول به یې نو زه هغه قرآن یم نو دی به ورته وایي تا ما له څه راوړی دي دا قرآن به له جیب ته لاس کړي هم والا نو چې دا حافظ کولو کې هغې کې به یې لیکلي لک الملک والجنه حافظ صاحب قاري صاحب ستا دپاره بادشاهي ده او جنت دی کومه بادشاهي د پاکستان چې په اوډونه میلاویږي نه چې په درنه ختمیږي نه ستا دپاره ټول عمر بادشاهي ده ملک والجنه ستا دپاره جنت دی بل خط به راوالي هم والا قاري صاحب جوګرا کې لیکلي لک الخلد ستا دپاره ټول عمر وجود دی دا حافظ صاحب وایي زه به داسې جنت څه کومه چې زما پلار پکې نه وي زما مور پکې نه زما ماما پکې نه زه خو یتیم وم زما مور نه وه نو ماله به زما ترور پیسې راکول ما ته هغه ورځ هم یاده ده چې ماله یې د خمبې نه دانې راواغستې او ما ته یې وې دا خرڅ کړه خپلې مدرسې ته لاړ شي پیسې به زه در کوم اختر له بدله جامې زه علم ترنو ته به نه وایي زما تندار او زما کاکي به ماته وي بچیه سبق وایه سبق پیسې به در کوم مور ته به نه وایي مور دې ګورې سره پیسې ورسره نشته نو الله زه به دې شي جنت څوک کوم چې زما ماماګان پکې نه الله رب الجلال دې هم والا حافظ صاحب نن ما ته ته قدردانې والا هو د لسو کسانو سفارش والا دی چې محشر ته روان شي ماما ته به اتکړی لګېدلی وي ترور ته به اتکړی وي تندار ته به اتکړی وي خور ته به اتکړی وي چاچی ته به اتکړی وي نو دی به چیغې کړي ای زما ربه زما د دې قرآن څه برکت شو چې نن زما ماما په اتکړو کې نن زما ترور په اتکړو کې نن زما چاچی په اتکړو کې زه په دې قرآن اعزاز ما ته نه څه میلاو شو ما خو سبق د دوی په وجه ویلی الله به تو پر مې آزاد کسان 10 کسان آزاد نو دا خپل رشتہ دار به دې آزادوي کوم رشتہ دار چې په دنیا کې د حافظ قرآن سره تعاون کړی د ده په لاره کې رکاوټ نه جوړ شي زما وروڼو د حافظانو سره تعاون وکړي پردو حافظانو سره تعاون